जी د افغانستان د امارت اسلامي امیر شیخ هیبت الله صاحب چې کوم بیان مخه ته راغلی نو هغه نه صرف په پاکستان کې په افغانستان کې بلکې په دې ټوله خطه کې هغه باندې یو ډسکشن روان دی او په خاصه توګه په دې حواله سره چې د شیخ د دې بیان نه پس په د افغانستان مستقبل سي شیخ هیبت الله صاحب یو واری بیا د جمهوریت او د هغه خلکو څوک چې جمهوریت غواړي د هغې خلاف خبره کړې ده او جمهوریت یو واری بیا د شرعي نظام خلاف ګڼلی دی او دې ته شیطاني نظام ویلی دی او د خپل نظام ته د الله نظام ویلی دی. بله خبره دا ده چې د زنانو باره کې لکه هغه مونږ چې اکثر وایو چې اسلام ټول د دې افغانستان کې اسلام د زنانو باره کې ډېر زیات پارټیکولر یي نو زنانو باره کې دا ویلي دي چې مونږ به ډېر زر زنانو حوالې سره زموږ دا پالیسي دا به جاري او که مونږ ته څوک دا وایي نو هغه مونږ بالکل نه منو. د زنانو د حقوق حوالې سره مونږ ته پته ده او دا دی چې ډېر زر به د زنانو چې کوم دغه دي کرایمز دي د هغې حوالې سره اسلامي حدود چې دی د هغې نفاذ به کوو یعنې ښځې که غلط کار وکړو نو کوړې به وله ورکړو یا به وله نور دغه شانتې په درو باندې به یې وخو او دې سره هغې دا ووایي چې افغانستان د جنګ نه مونږ د جنګ نه ستړي نه یو 20 کاله جنګ مو کړی دی 20 کاله نور به هم کوو. د افغانستان علما په دې باندې متفق دي چې مونږ جمهوریت نه غواړو مونږ به په دې ملک شرعي نظام غواړو او خاصه توګه مغرب او امریکې ته دا ویلي دي چې زمونږ جګړه لا ولاړه نه ده. اوس داسې قسمه بیانات راتلو سره یو طرف ته که په افغانستان کې چې کوم پوهه خلک دي هغوی په ډېر باندې ډېر زیات تنقید کوي او هسې هم چې د حالاتو ته مونږ وګورو چې پاکستان هم د افغانستان نه ګیله ده. په روس کې چې دا کوم واقعات وشو نړۍ ټوله لګیا ده چې په افغانستان کې د دهشتګردو مرکزونه دي. په داسې وخت کې د شیخ هیبت الله صاحب دا بیان راتلل او بله دا ده چې افغانستان د تیرو 2 کالو نه په انټرنیشنل سانکشنز دي پې بندیزونه دي پې دې سره څوک په رسمیت مني نه نو چې دا بیان راغی نو اوس غټ سوال دا پیدا کېږي چې د دې نه پس په د افغانستان مستقبل سي ښکاري داسې چې د افغانستان دا مسله د حل کېدو نه ده او زما په خیال باندې که د حالات دغه شانتې د امارت اسلامي د مشرانو رویه هم دغه شانتې وي چې د دنیا سره د انګیجمنټ په ځای باندې د ډس انګیجمنټ پالیسي باندې ځي او خپله کوي د انساني حقوقو په حوالې سره د نورو ملکونو سره تعلقاتو حوالې سره د نړۍ سره د چلن حوالې سره نو زما خیال دا دی چې ګرانه به وي چې د افغانستان دا مسله حل شي او د دې سره به دا خطه چې کوم دی تر هغه پورې ډسټرب وي تر څو پورې چې افغانستان ډسټرب